وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. یهودیت او نصرانیت دوبا دعوت دې طرف ته ورکو. د یهودو به چې شی یهودیان او نصارا به چې تاسو څه شی نصرانیان شی. نو الله تعالی په دې باندې رد کې په دې یو آیات کې مشرکین په وقالو وبدو د یهودو کونو شی تاسو هودن یهودیان د مدینه پیګو کنه او نصارا یا نصارا د نجران پیګو کنه د یهودو د مدینه بداوی یهود مدینه کې ډیرو پیګو کنه نو د یهود مدینه بداوی چې کونو هودا او نصارا د نجران کې چې نصارا ډیرو نجران پیګو کنه د نجران نصارا وبوي چې تاسو نصارا شئ زمونږ په دین نصرانیت باندې راوړئ تهتدوا تاسو به بیا هدایت په نه غلا روان شئ. پیګه به کنه دوی دا خبره کو دا جواب دا شکوه دا او دا جواب د شکوې الله تعالی وایي قل وتویا قل لهم اویدو لهم بل ملت ابراهیم حنیفه اویدو تا چې دین دی ابراهیم علیه السلام چې هغه نیک دین دی حنیفه هغه مایل ادیان و باطنانو دین حقتا وما کان من المشرکین او نه مزد مشرکانو نه اته ته دا وای مونږ مشرکان نه مشرکان نه يهوديت نه نصرانيت خو وګورئ دا عام رد شپدو باندې اوس تعلیم د طریقې د ایمان چې ایمان سره راوړي نو طریقې سره داغه تعلیم ورکړي الله تعالی چل خی پیګه کنه شیخ سوی تعلیمی طریقې ایمان عابدین په پیګه عابدین کوم دا کنه او دا خطا نحن له عابدون پیګه کنه دغه په دا دوته دا وایي خطاب مومنانو ته چې مومنانو ته دا وایي چې دو خطا است دا وایي چې يهودا او نصارا نو تهتدو نو قولوا تاسو ته وایي په جواب کې مومنانو ته وایي خطاب مومنانو ته ښه قولوا دا خطاب مومنانو ته او وایي ورته تاسو چې آمنا بالله مونږ ایمان په الله راوړی دی مونږ يهوديت باندې ایمان نه راوړی نصرانیت باندې وما انزل الينا غجنا شيء مونږ من القران د قران وما انزل الى ابراهيم غجنا شيء د ابراهيم عليه السلام تا د صحائفنا صحيفه واسماعيل عليه السلام تا اسحاق عليه السلام تا يعقوب عليه السلام تا والاسباط اولاد لدوتا اسباط لما اولاده بګو کنه دوته چې کوم کتابونه نازل شوي موږ په هغه ایمان راوړی او دا رنګه او ما اوتی موسی چې ورکړل شوی موسی علیه السلام ته چې تورات او عیسی علیه السلام چې انجیل له او ما اوتی النبیون من ربهم هغه چې ورکړل شوی د نور پیغمبرانو ته طرف رب دونه موږ په ټول ایمان راوړی دی او لا نفرق بین احد منهم موږ جدای نه راولو په ما بین یو کس دونه موږ دې کې دا فرق نه کوو چې دا پیغمبر دی دا نه دی دا کتاب دا آسمانی دی دا نه دی په ټول باندې موږ ایمان راوړو چې آسمانی دی پیګه کنه الله تعالی چون کې هغه منسوخ شو موږ په دې بل باندې ایمان راوړو په دې بل باندې نو د دې وجه نه تاسو ته په جواب کې دا څه وایي دوی تاسو ته وایي چې کونو هودا او نصارا نو قولوا تاسو ته چې آمنا بالله دا ټول تاسو وایي او ما اوتی النبیون من ربهم هغه چې ورکړل شوی د پیغمبرانو ته چې څومره کتابونه دي څومره صحیفې دي هغه ټول باندې موږ ایمان راوړو چې دا من عند الله دی لیکن عمل چې دی نو هغه خو چې الله کوم حکم کوي هغه مخکې حکم منسوخ کوو دا دویم شو لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون او منګه دی الله باندې فرما بردار ونحن له من دی الله تعالی ته مسلمون فرمان بردار د دو حکم منو من تاسو نه منو چې تاسو وایي چې کونو هودا او نصارا نو تهتدو او نو دا
او دغه ټول د پیغمبرانو ټول هم دغه دین دی موږ چې کوم خوښو نو فین آمنو که دی یهود او نصاراو ایمان راوړو فین آمنو الیهود والنصارى بمثل ما آمنتم پشان ته د هغه چې تاسو ایمان راوړی دی لکه مخکې چې تاسو ذکر تاسو ورته چې آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم وغیره وغیره دغه طریقې سره دوی ایمان راوړو خو فبها فین آمنو که دوی ایمان راوړو بمثل ما آمنتم په مثل د هغه چې موږ ایمان راوړی دی به په دې سره فقد اهتدوا چې تاسو ایمان راوړی نو دوی هدایت ته بیا هدایت دا دی کونو هودن او نصارا تهتدون هغه نه دی دا دی هدایت فقد اهتدوا نو دوی هدایت باندې شو او دوی هدایت بیا مونته وان تولوا اكو چې دوی اعراض عن الايمان به وان تولوا عن الايمان به چې دوی اعراض کړي د ایمان نه پدې باندې دا تاسو چې کوم ایمان راوړی فإنما هم فی شقاق بیا دو په خلاف دي معکم تاسو فإنما هم فی شقاق خلاف معکم تاسو دا تاسو نه مخالف دي بیا تاسو دین دا بیا یو نه دی د دوه هغه بدل دی هدایت والا نه دی دین تاسو دا دین دی بیا ټیک پیګه به کنه پیګه فإنما هم فی شقاق خلاف معکم او که تاسو وایي چې دا ډېر دی مونږ لګیو او دا صفر طاقت دی مونږ غیر صفر طاقت یو نو دوی موږ ته تکلیف ورسوي نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته تسلی کوي فسيكفيكهم الله زرد چې کافي بشي تا ستاد لپاره دوتا الله تعالی الله به ستاد ته کافي شي دوتا فسيكفيك زرد چې کافی بشي تا هم دوتا الله تعالی پیګه وکنه الله فاعل دی یکفی کې ده وهو السميع العليم او دا الله تعالی اوریدون کې الاقوالهم او علیم باحوالهم الله علیم به احوال دوی پر سبحان الله تعالی په اس برامه ساده دا مساده چې فرض کو دا د موږ نه مخالف شون موږ ته بیا رزق نه میلاویږي غلبه نه میلاویږي یا بل څه باندې میلا سپر طاقت دا الله دا ټول طاقت د الله دی واځي نو د دې وجنا ته یعنی دا پروا مساته بس په دین باندې قائم اوسېږي بس صبغت الله دا د په قول باندې رد دی پیګه وکړه رد په قول دی يهود نصارا باندې صبغت الله یعنی دا رنگ د الله تعالی چې نو هغه رنگ دی دیکھو کنه دا نور رنگونه دا باطل دي دوی دا چې اورډان به جوړ کړو زیړ رنگ به پکې اچولیو چې بچي به پیدا شون هغه کې به ولا غوفا ورکړه وی به الان صار نصرانیه وس دیو نصرانی وګورئ صحیح نو الله رد کی په قول د دوی باندې پیګه وکنه چې دا رنگ نه دی صبغت الله رنگ چې دی نو هغه د الله تعالی دی او هغه رنگ دی چې هغه اسلام دی چې په اسلام پر رنگ باندې رنگ شي هغه ته رنگ ویل شي پیګه او ومن احسن من الله صبغه څومره ډېر ښکلی دی الله دا صبغه او رنگ چې الله چې هغه اسلام دی په اسلام باندې رنگ شي دا رنگ د ټول نه بهتر رنگ دی پیګه وکړه په دغه عارضي رنگونو باندې کار نه کیږي چې تاسو وایي چې دی وګرځي اوس نصراني وګرځي ونحن له عابدون او منګه دی الله تعالی ته عبادت کوونکو من خالص بندگی دی الله تعالی عابدون تابع دی الله تعالی عبادت کوونکو الله تعالی ته دا وس قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا دا جواب دے د مجادله د اهل کتابو
پیږي کنه اهل کتابو با یعنی مجادله کوله د مسلمانانو سره دا یا عملونه پورې د آخر د سپاره پورې دا یعنی سره دا یعنی تلقین د جواب د مجادله د اهل کتابو دی پیږي کنه قل اتحاجوننا او دا اهل کتاب ہوتا زجر امور کی اللہ تعالی چې تاسو د الله په حق کې تاسو جګړه کوئ چې یاره زمونږ دین دا بهتر دی دا نور بهتر شو کوئی شو کو کومه فیصله و دې څه چا بیان کومه کمره هلته کې و مور سره دي چا بیان هغې سره دي نو د دې وجې نه دا جواب د مجادلې د اهل کې چې دوی جګړه کوي دې سره مؤمنانو سره نو قلت ورته وایي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتحاجوننا اتخاصموننا تاسو خصم او جګړه کوي موږ سره فی الله په بار د الله کې او حالان کې وهو ربنا وربکم الله تعالی زموږ رب دی تاسو رب دی پیګه بګنا وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او زموږ دی پر دی عملونه زمونږه او تاسو پر تاسو عملونه نو تاسو سره جګړه کوئ که تاسو په حق دین بیان نه یې چې تاسو وایئ چې یهودیت چې دا حق دین دی که نه تاسو به خپل عمل رسي او موږ ته خپل اعمال به رسي که موږ په دین اسلام باندې او ونحن له مخلصون او موږ دی الله تعالی ته خالص کوونکي دي دینو ونحن له مخلصون الدین والعمل منگا اللہ تعالیٰ تا خالص کو خپل دین او عمل بس پیګه وګا منگا نور څه پدې کې دغه نشته ام تقولون دا شکوه ده اوس دې ته شکوه ویل شي آیا تاسو وایي په باره د ابراهیم علیه السلام کې چې ان ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارا تاسو دا خبره کوئ چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دغه اولاد دا ټول کانو هودن دا یهودانو او نصارا به چې دا نصارا دا خبره تاسو کوئ او په دا درو پورې کوئ قل لهم تو ته په جواب کوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جواب د شکوې دی اما ام تقولون دا شکوا دا جواب د شکوې دی قل لهم دوته ویا چې انتم عالم ام الله تاسو ډیر پوهه کا الله تعالی پوهه دی تاسو دا نه کومه ته ویا چې انتم عالم ام الله نو دا وسو ته زجر شو زجر ورکی ومن علم سوک ډیر ظالم من دا چانا کتم شهادت عنده من الله چې پټي هغه شهادت لره گواهی لره عنده چاگه د سره من الله طرف د الله نه پیغام کنه یعنی بل څوک ظالم نشه غیر د دونه چې الله شهادت پټي او گواهی پټي ومن ظلمون لا احد ظلمو نشه یو کس د ظالمانو نه مم دا چانه چې پټي هغه شهادت عنده چاگه د سره وی کائن من الله پیغام کائن طرف د الله نه یعنی بل څوک ظالم نشه دغه یهود دي دغه چې دو پټي شهادت لره پیغام شهادت ته الله تعالی او د ابراهیم علیه السلام چې هغه دین حنیفه دی دا پټي دو وما الله بغافل ان الله تعالی به خبره عما تعملون هغه چې تاسو کوئ دا تهدید دی لهم دوته دمکی الله تاسو چې څه کوئ څه وایئ څه کارونه کوي څه نسبتونه کوي په ټول باندې الله تعالی عالم دی
تاسو ته پته ولګي تلک امتون دا بیا دوباره تکرار راغی تلک امتون قد خلت لها ما کسبت دغه یو امتو چې تیر شوی دی هغه لپاره ما هغه کسبت چې هغه کسب کړی هغه امت ولکم تاسو لپاره ای یهود و نصاراو ما هغه کسبتون تاسو کسب کوئ ولا تسألون تاسو نه تاسو نه چې کول اما كانوا يعملون هغه چې تاسو کوم عمل کړی دی پیګه تاسو نه به هغه ته بوزنه کیږي او دا غونه باندې تاسو د عمل ته بوزنه کیږي هغه لکه جامی شعر ویل دی جامی شعر وی بند عشق شدی ترک نسب کن جامی کی دری راہ فلان ابن فلان چیزی نیست پیگه بگرد دا اگوه دی جامی سی عبدالرحمن جامی سی وی بند عشق شدی ترک نسب کن جامی وی بند دا عشق جوڑ شا زان عاشق ولا اللہ زان نزدی کا پیگه بگرد بند عشق شدی او ترک نسب کن جامی نسب پریگی دا نسب مانی سکای پیگه بگرد چې ته ستاسو نسب یا اوچت یا لاندې دی او چې تا کې کمال عاشق موجود شي نو هغه نسب بیا هم سړی ختمي یو سړی ډم دی خو چې علم وکړي بیا ورته څوک ډم نه وایي بیا عالم دی او مزونه مور پسې کوي او هر څه کوي بیا پرېږدي به که نه پرېږدي نو نسب پرېږدي دا نه कि दरी राह फलान ابن फलान चीज़ ही नहीं पदे ला रखे चीज़ें प्रांकिस दे मार दा शिके ना दे दा कार न वर के अखबल अमल का हाँ आगा शेर देखा ना इन अलफता आगा मैं यकूल हा अनज़ा लेस अलफता मैं यकूल काना अभी दा से बंद जोड़ेंगे सयकूल